دا وخت یې سخت تندې وهلی یم ځکه په ګنټو ګنټو مزل مې پاس په غر کې کړی دی او یو څاڅکی اوبو مونتو ګمان هم نه کومه، خو سوچ کومه چې الله تعالی چینجي ته په کاڼي کې رزق ورکوي نو ماته به په دې شړ ځنګل کې د اوبو بندوبست هم زما هماغه رب کوي. په لږ ساعت کې مې نظر په یو داسې سټه باندې پرېوتو، یو داسې ونه چې راغورځېدلې ده او د دې په منځ کې الله تعالی په داسې ځای کې اوبه راکړې چې په کیلومیټرو لرې دلته کې نه اوبه شته دی او نه بل کم د خوراکي سامان. تاسو وګورئ شین اسمان هم په دې اوبو کې معلومیږي، تاسو بیا وینئ. یقینا د الله تعالی قدرت الله تعالی په زړونو باندې چې کوم دی خبر دی. دغه د اوبه الله راکړې، صفا اوبه مې وڅښلې، سټیم نه راکې دومره راله ګورئ د خوشحالۍ نه مې چې کوم دی منډه هم واخیسته. دغه منډې وهم په دې شاړ ځنګل کې روان یم. دلته کې مې دغه یو بوټی پیدا کړ، دغه ګل غوندې مې پیدا کړ، د خوشحالۍ نه مې دې ته یو پوکی غوندې هم ورکړو. خو مخکې نظاره نوره بدلیږي. کوم ځای کې چې زه اوبو ته اړتیا لرمه هلته هغې نه لږ مزل باندې دغه وګورئ بله نظاره شروع کړه. الله تعالی ما ته اوبه راکړي، زه خاموش یم په اوبو باندې. د دغه نه بعد چې کومه دی دا نورې اوبه هم تاسو وینئ ښایسته سپینې چینې هم شاوخوا او روان یو د قدرت د نظارو نه مزې هم اخلو. دغه قدرتي فرصت تاسو وګورئ. دې نه پس ته دا ځای نور هم ښایسته کېږي. تاسو یې لږه شانته تماشه کولی شئ، دغه تاسو ته ښکاري. بېشکه الله تعالی زموږ پښتونخوا بلکل د جنت یوه ټوکړه ګرځولې ده په دنیا کې که چېرې سوچ وکړو. دا یو بله علاقه ده، دا هم در باندې ګورمه، خو معلومیږي داسې چې الله تعالی په هر څیز باندې قادر دی. دا اوس وګورئ قدرتي فرج کوم ته چې نه د بجلۍ ضرورت دی او نه د پیسو ضرورت دی. دغه کول ډرینکس تاسو وګورئ په دې علاقه کې په دغه طریقه باندې دا یخیږي او بیا ترې دلته مسافر مزې اخلي. بیا وراخوا پسې د دې نه هم ډېرې ښایسته نظارې. خو دغه وګورئ په دې ځای کې مې یو تصویر وویسته، بلکل د دې د حسن هېڅ مثال نشته دی چې زموږ په پښتونخوا کې الله تعالی څومره حسن ایښی دی.